پرېږده د غریب ورانوه د امیر پرېږده دا دوه پاکستان نه چلیږي د دې ټولو سره په جیب کې د پاکستان نیشنلټي پرته ده غریبانانو څومره نقصان چې شوی دی د دې عدالتي کاروایي به د ستاسو خلاف دی نمایندګان ظالمان دي د هغې نه لوی ظالمان تاسو یې تاسو ولې پردی هوټل روانوئ پر یو خلکو خرڅونه کړي دي ته چاله ورکړه که نه 10 روپۍ خیرات دي لا دا خلک ټول مزدور کار خلک دی ځان له هوټلې جوړې کړي دي ځان له کاروبار روان کړی دی تاسو خو زمونږ کاروبار زمونږ د پښتنو دشمنان یې چې دوی به په څه ذلیله کېږي او دلته چا مځکه خرڅه کړي چا په قرض روپۍ راغستې دي ځان له دوکان جوړ کړی ځان له هوټل جوړ کړی د هغه خلکو هغه رزق له تعالی ته ورکړه الله به ستا نه ردې تپوس کوي کور نه واله او په بره باندې چې څومره ځې ټولې نوکرۍ په پیسو باندې خرڅېږي میرټ په دې ملک کې دننه نشته که میرټ وې نو دا 19 کسان چې وړه داسې کسان به یې اخیستي وو په میرټ باندې چې دا 19 کسان به یې د دې اوبو نه بچ کړي وو نواله وایي د کالامه پورې ورانو نه زموږ د ورور دلته ډېره ښکلې خبره وکړه چې باقاعده دا په پټوار کې پردې مځکې دي او د دې د خسرو لامبرې دي او بیا چې دا هوټلې جوړېدې نه باقاعده د دې ابتداګانې هم دا د پی ټي آی دي کسانو په خپله باندې کړي دي د دې نقشې چې پاس کېدې هغو چې کوم ځای کې روپۍ اخیستې دي صوبایي ګورنمنټ له پکار ده چې د دې تحقیقات وکوي او د هغه خلکو خلاف قانوني کارروایي وکوي چې دې خلکو له اجازت ورکړی وي په دې باندې تاسو د هوټلې جوړې کوئ د دې سیند هغه پورې غاړه هم د هغه شړه پرته ده هغې له 15 کسان هم نه ورځي په دې طرف باندې چې دا ګڼئ د هغه کالامه پورې او د دې روډ دا ښایست جوړ دی نه دې قوم خپلې روپۍ لګولې دي او د دې سیند د غاړې دا ښایست یې جوړ کړی دی صوبایي ګورنمنټ خو دې قوم له روزګار نشي ورکولی خو قوم کې چې کوم غټ غټ خلک و هغه راپاڅېدلی دی او د غریبانانو له روزګار ورکړی دی نه هغه قوم یې د هغه روزګار نام ختم که او په دې ملک کې دننه داسې څه ښه پراجکټ دی صوبایي ګورنمنټ نه دی راوړی چې د غریبانانو دا بچي راپاسي او په هغې کې کارونه کوي د غریبانانو د بچو دغه اسره وه او د صوبایي ګورنمنټ دغه لاس رسېده چې هغه اسره وله دې صوبایي ګورنمنټ په دې صوبه کې ختمه کړه او دغه سیاسي خلک راپاسي او پریس کانفرنس یې هلته کې کوي وایي ما دا وکړه او ما هغه وکړه او 4 افسران مې معطل کړه او 8 افسران مې معطل کړه لاول خو د دې ټولو خلکو نایلي پکار ده دا کوم چې په دې اسمبلۍ کې دننه ناست دي د غریب هوټل ورانوه د امیر پرېږده د غریب ورانوه د امیر پرېږده دا دوه پاکستان نه چلیږي د دې ټولو سره په جیب کې د پاکستان نیشنلټي پرته ده هغه د ایم پی ای سره هم پرته ده هغه د ایم این ای سره هم پرته ده هغه د وزیر اعظم سره هم پرته ده هغه د صدر سره هم پرته ده هغه د دې غریب ولس سره هم پرته ده دې قوم له پکار ده چې خپل جنګ په خپله باندې وکړي او په راروان الیکشن کې چې دا چیخرې ستاسو په دروازو کې ودرېږي پسخا ټماټرو باندې ولئ په دې 1.5 کال کې دې په دې صوبه کې تاسو له څه وکړه چاته داسې کار معلوم دی چې هغه دې راولې او هغه پراجکټ دې پوره کړی او په هغې کې د غریب 15 بچي برتې شوي د ګلاس د چا وراره برتې شوی د چا خورایه برتې شوی دی د چا ګاونډي برتې شوی او چا چې ډېرې روپۍ ورکولې هغه خلک برتې شوی دی کوم چې د میرټ خلک او محنت یې کوو قابل خلک دي نه هغه د برتیانو له لرې ساتلی شوي دي او دا کومې هوټلې چې ورانېږي لاول خو ګورنمنټ له پکار ده چې ته یو هفته ټایم دی خلکو له ورکړه چې په هفته کې د خپل میټیریل پر وغمنه باندې وباسي او ځان له بل ځای کېدی یو یې هغه کاروبارونه د خلکو ختم کړه او دویم یې ورسره دا ظلم وکړه چې د هغو هغه کم سامانونه چې وو هغه یې مکمل مات کړه دا خو چې یو ملک په یو ملک باندې حمله وکړي هغه ملک د هغه ملک سره دا چل نه کوي قوم بچ کوي او دوی په خپله صوبه کې راپاسې د قوم یې هم ذلیله کړه مکمل کاروبارونه یې هم ختم کړه دا تاسو چې په میډیا باندې ناست وئ او د قوم له به پیغام ورکوو او دنیا له به پیغام ورکوو چې ټوریزم والا راځي هغه ټوریزم والا به دې قوم ځان له په خپله باندې راغوښته دومره جرت ستاسو نشته چې تاسو ټوریزم له ځای جوړ کړئ په دې سوات کې د 11 کروڑو روپو بسکټ تا خوړلي دي د هغې حساب کتاب نشته او دلته چا مځکه خرڅه کړي چا په قرض روپۍ راغستې دي ځان له دوکان جوړ کړی ځان له هوټل جوړ کړی د هغه خلکو هغه رزق له تعالی ته ورکړه الله به ستا نه ردې تپوس کوي دا د وخت د یزیدانو په شان تاسو به دې اسمبلیانو کې ناست یې خو د دې ځای شته د دې غریب د اواز چې دی دا د هغه اسمانه پورې رسي او دغه زمونږ خبرې دی او ټول قوم راپاسې خبرې کوي د چا نه یېرېږئ مه د دې خلکو دلالان ګرځي د دې خلکو دلالان به څه ګرځي اوس پکې هم خلک راپاسې وایي صوبایي ګورنمنټ زنده‌باد صوبایي ګورنمنټ ستا نسخان نه دی کړی ځکه زنده‌باد چې کله یې ستا نسخان وکړه ته به یې د زنده‌باد اواز نه اوچوتی